بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو د پروګرام ګراوند زیرو سره د MC علی شاه کتونکو نننې خپرونه کې با څنګه چې زموږ د دې خپرونې فارمیټ ته په دې کې مونږ د پاکستان چې د کم امن او امان صورتحال دی پاغي باندې او ورسره تړلې افغانستان سره د پاکستان اړیکې بیا د افغانستان چې کم د امن او امان صورتحال دی په دغه باندې خبره کوو. د خیبر پختونخوا کله نه چې افغان طالبان یا امارت اسلامی په افغانستان کې په اقتدار کې راغلي د هغې نه پس تقریبا 2 کاله پوره شوي دي او په دغه 2 کالو کې مونږ وکتو چې کله نه امارت اسلامی افغان طالبان په افغانستان کې هغې اقتدار اغوښتی نو ورسره د پاکستان د امن و امان صورتحال یا د سیکیورټي صورتحال ډیر زیات خراب شوی دی. مونږ ګورو چې څنګه د دې نه وړاندې په کال 2008 کې یا لسم کې یا بیا په د هغې نه پس تر کال 2014 پورې مونږ کتلی و چې د ترهګرۍ یو داسې سلسله وه چې روزانه په بنیادونو باندې به ترهګر حملې کېدې. هم هغه شانتې حالات چې کوم دي نه هغه د افغانستان کې چې کله نه افغان طالبان راغلي د هغې نه پس مونږ دلته کې د هغې هغه یو ریپیټیشن ګورو چې هم اکرنګه حالات دي که په یو حوالې سره ورته وګورو نو چې کوم د دې څېړنکار دي د دفاعي نه هغې دا نظر لري چې دې ځل چې کوم حالات دي دا ډېر زیات خراب دي. یو وجه د هغې ډېره لویه ګڼي چېرې چونکې افغانستان کې دلته چې کوم ترهګر ګروپ دی TTP هغې ته هایډ آوټس میلاو شوي دي هغې ته پناه میلاو شوې ده په افغانستان کې او د هغې د وجې نه پاکستان د سیکیورټي دا معامله چې دې ځل کومه ده نه دا لکه ډېره زیاته پیچیده ده او کمپلیکیټډ ده. افغانستان سره پاکستان وخت تر بله دا مسله چې کوم ده دا پورته کړې ده او باقاعده احتجاج هم ورته ریکارډ کړی دی. په تیر وختونو کې موږ وکته چې په ډیپلومیټک طریقه باندې دغه مسله هم ټیک اپ شوه بیا عسکري توګه باندې هم چې کوم دی نو د پاکستان یو اعلی پای وفد چې کوم دی نه هغه لاړو افغانستان ته او هلته کې د افغان چې کوم عبوري چارواکي د هغې سره ملاقاتونه وکړو. یوازینی چې کوم د TTP دا مسله ده ورسره اوچته کړه. کله کراس بارډر اټیکس چې کوم دي نه دا کم شي موږ په چترال کې یو داسې حمله وکړه یو داسې کوارډینیټډ حمله مو کړه چې د هغې نه د پاکستان ټوله د سیکیورټي هغه چې کوم دی د پاکستان سیکیورټي د هغې نه ورته چیلنج و. پاکستان دا مسله اوس څنګه دې ته وګوري ریاست سطح باندې ریاستی سطح باندې دی مسلې ته دا څنګه ټیکل کول غواړي نان کاینیټک طریقې سره یا په کاینیټک طریقه په زور باندې یا د خبرو اترو په عمل باندې. د خبرو اترو عمل هم یو مکمل شو خو د هغې هم څه ریزلټ مونږ ونه کته بلکې د هغې په نتیجه کې چې کومه نن بدامني ده نو دا د هغه مذاکراتو نتیجه ځینې خلک ګرځوي چېرې د هغې د وجې نه دا حالات خراب شوي دي. په دې حوالې سره په خاصه توګه باندې افغانستان سره چې زمونږ کوم صورتحال دی په دې باندې را سره پروفیسر ډاکټر ساجد اقبال خټک صاحب موجود دی په نړیوالو چارو باندې هغه په خپله پروفیسر هم دی او په دغه باندې ماهر دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه تاسو موږ له وخت راکوي. ډېره شکریه جی. ډاکټر صاحب د پاکستان د افغانستان سره چې کوم د تعلقاتو دا مسله ده موجوده حالات کې چې کوم ده څنګه چې ما د دې یو شارټ انټرو ورکړه دې ته پاکستان څنګه اپروچ کړي. ځینې خلک وایي چې د دې نه که تاسو وړاندې حکومت کتلی دلته کې د PDM حکومت و په هغې کې وزیرانو مشیرانو نه هغې به وخت تر بله بیانونه ورکول چې یاره موږ ته چې کوم په افغانستان کې د TTP هایډ آوټس دي د هغې پناهګاه دي نو هغه په نښه کول پکار دي. زمونږ د باقاعده هلته تلل غواړي هلته کې د هغې خلاف اټیک کول پکار دي. ځینې خلک دا وایي چې موږ له ورسره مذاکرات کول غواړي هغې انوالف کول پکار دي. ستاسو څه ګڼئ چې دې وخت کې پاکستان ته کومه تګلاره خپلول پکار ده؟ جی بله خبره خو دا ده چې زما ډایرکټ جواب د ستا سوال دا دی چې مذاکراتو نه علاوه بله لاره فی الحال پاکستان دپاره نقصاندې ده او که داسې پاکستان دې طرف ته کوشش کوي چې په تکت په ذریعه به دا مسله حل کړي نو دا زه وایم چې پاکستان چې کوم حالات دي نو دا به نور سنګین شي. هغې یو بیکګراؤنډ دی هغه به زه تاسو ته لږ څرګمه.
ګوره مونږ که د شل کاله جنګ په افغانستان کې وګورو نو مونږ یو شاید مخې ته راځي چې دا یو حقیقت دی او د دې حقیقت نه زمونږ ادارې هم خبرې دي، د حقیقت نه پړه لیکه خلک ټول خبر دی چې په افغانستان کې طالبانو چې کوم شل کاله هلته کې جهاد کړی دی یا جنګ یې کړی دی، په هغې کې پاکستان طرف نه د سیویلین د بدا نه وایم چې ادارې پکې انوالو وي، سیویلین د ټي ټي پي په تھرو باندې هغه سره مرسته کړې ده، هغه سره مدد کړې دی، هغه ته فاینانشل چندې په صورت باندې دلته نه چندې ورغلي دي، هغه دلته نه مجاهدین ورلګلي دي. نو د ټي ټي پي او د افغان طالبان په منځ کې دغه څه فرق هلته کې نشته دی څنګه چې مونږ دلته نه په کوم نظر دوی ته ګورو، ځکه چې هغوی شانه بشانه د افغان طالبان سره د امریکایانو خلاف هلته جهاد کړی دی. نو اوس صورتحال دا دی چې پاکستان ته چونکې ټي ټي پي پاکستان سره مین مسله خو د پاکستان سره راغلی وه چې کله دلته کې وار ان ټیرر خلاف دوی ووایي چې پاکستان ولې د دې حصه ده، نو په پاکستان کې حملې شروع کړې وې 2007-2008 کې، نو هغه لکه چې کوم پاکستان هغې نه پس دا ګروپ لږ مضبوط شو. ظاهره خبره ده چې د ریجنل او ایکسټرا ریجنل کنټریز هم پکې شامل شو پراکسیز په شکل کې. نو اوس هغه ګروپ هغه مطالبات خو په خپل ځای دي، خو مسله دا ده چې هغه چونکې د افغان طالبان سره مرسته کړې وه په د شلو کالو کې، نو اوس افغان طالبان که چیرې ټي ټي پي خلاف ایکشن اخلي یا د پاکستان په درخواست باندې هغه د خپل ملک بدر کوي، نو هغې کې د دوی طالبان اننه چې کوم اتحاد دی د هغو په اتحاد کې مسله راځي، هغه خپل اننه آلریډي تاسو ته پته یې د جینکو په تعلیم باره کې او دې کې د نیم طالبان ګروپ داسې دي چې هغه دې په حق کې دي چې د جینکو سکولونه د کولاو شي او دغه د وشي، خو هغه چونکې نیم ګروپس پکې چې کوم هارډ کور ګروپس دی هغه د دې خلاف دي، نو هغه خپل اتحاد نه خرابوي، دې وجې نه هغه لږ دغه شي ته محتاط دي که نه. نو زه دا وایم چې پاکستان ادارو ته چې چونکې د دې شي احساس شته دی چې ټي ټي پي او د افغان طالبان اول یو اپریشنل پارټنرشپ وو، نو هغو دپاره د ټي ټي پي خلاف اپریشنل ایکشن په افغانستان کې اخیستل لږ ممکن نه دی. نو پاکستان سره دا یو آپشن شته چې د افغان طالبان چې کوم په حکومت کې دي هغو په توسط سره هغه په مدد سره د الته کې ټي ټي پي چې کوم مین لیډرشپ دی هغه سره نیګوسییشن وکړي، هغه سره په ټیبل باندې کینی او څه طریقې سره د دې مسلې حل راوباسي، د هغو ډیمانډ چې کوم دی چې کوم ریشنل ډیمانډ دی هغې باندې لږ غور وکړي. صحیح ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې مذاکرات پکار دي یا د خبرو اترو د لارې چې کوم دی دا انګیجمنټ پکار دی، بیا تاسو وایئ چې د افغان طالبانو کې په ټي ټي پي کې دا په یو ځای جنګېدلي دي د امریکې خلاف د ناټو خلاف، په دې کې فرق نشته، د ژبې د کلمې بیا دغه شانتې د کلتوري دا ټول یووالي دي په هغې کې. نو په داسې صورت کې او کو بظاهر وګورو نو چې کوم دې وخت کې امارت اسلامي د هغې چارواکي نه هغې په یو ډینایل کې دي چې نه خو د دې حضور دلته لري ټي ټي پي، نه د هغې دلته موجودګي شته، نه دا زموږ د طرف نه ورته څه ملاتړ شته دی. په داسې صورت کې پاکستان په هغې باندې څنګه دا خبر ومني چې یاره چترال کې په سوونو باندې چې کوم دی نه ټي ټي پي ترهګر راوړېدل، واپس بیا هم لړل پشا شو، خو هغې دا خبره نه مني. نو دغه پریشر موږ څنګه واچو پاکستان یاري په خاصه توګه باندې چاته داسې یو فورم دی چې هغې ته لړ شي او هغې ته ووایي چې که تاسو ګورئ د یو ان د طرف نه هم ریپورټس راځي چې ټي ټي پي پریزنس شته دی، نور چې کوم مختلف دغه رنګه ادارې دي د هغې لخوا چې کوم ریپورټس راځي هغې د ټي ټي پي د پریزنس خبره کوي، خو اکاؤنټیبل یې څنګه کي لکه پاکستان داسې څه وکړي چې لکه هغه د افغان طالبان یا امارت اسلامي اکاؤنټیبل کي چېرې تاسو ټي ټي پي خلاف کاروایي وکړي، که کاروایي نه کوئ نه کم از کم پرېږدی یې چې هغه دې خوا راځي او کراس بارډر کاروایي نه کوي. ګوره چې زه خو اول هم ډېر وختینی نه چې کله هم زما اوپینین چې اخیستې زما اوپینین دا دی چې دا یو پروسس دی، دا لکه اوس دا ټایم کې افغانستان حالات داسې نه دي چې ته ووایې چې زه به پاکستان به انټرنیشنل فورم ته لاړ شي یا د افغانستان خلاف کمپلینټ وکړي یا به څنګه چې موږ اکثر وایو چې انډیا په کشمیر کې وایلیشنز کوي نو موږ یو ان ته ریکویسټ وکړو، موږ وایو چې انټرنیشنل ادارې چېرته دي نه. نو افغانستان خو ریکګنایز کنټري نه دی، د ګورنمنټ مطلب سټیټ ریکګنایز دی خو ګورنمنټ ریکګنایز نه دی. نو انټرنیشنل ادارې خو پاکستان ته یو آپشن نشته دی، زه خو وایم ځکه چې پاکستان به هم دا نه غواړي چې بیا بهر نه ادارې راشي یا ملکونه راشي او په افغانستان کې بیا جنګ شروع شي. نو پاکستان سره د صبر او د ډیپلوماټیک چې څومره چینل دی، ګوره پاکستان کې زه تاسو ته یو شی ووایم چې زمونږ د افغان ډایسپورا یا پاکستانی ډایسپورا د خپله کې د دومره مضبوطه ده
چې دلته کې افغانیان دي چې هغه ډېر غټ غټ کاروبارونه دي دا هغه ډېر لکه اثر رسوخ لري. پاکستان ته د ټریک 2 ډیپلوماسي ټریک 3 ډیپلوماسي دغه آپشن پاکستان سره موجود دي. یو موږ خپل مسله آئیډنټیفای کوو. موږ ملک کې زموږ پالیسی میکرز کې یو مطلب دا ده چې موږ ډېر زیات جذباتي یو. مونږ چې کله هم یو مسله راشي نو مونږ لږ شان ووایو چې باتچیت ته وشي. دویمه خبره مونږ سره ټوپک وي نه چې مونږ به پریشر څنګه واچو, مونږ به زور څنګه واچو, مونږ به څه وکړو. دا شیونه به لږ ګوره دا لکه څنګه اوس وایي چې په دا شلو کالو کې پاکستان په افغانستان کې ته رول نه و او هلته کې زموږ نه غلطیانې نه دي شوي او طالبان هم مونږ نه خوشحاله نه دي ځکه چې تاسو ته پته ده چې 2001 کې طالبان حکومت مونږ ریکګنایز کړی و او دلته کې مونږ څه وشو. هغه ټول شیونه چې ته خپل مخې ته کېدې نو هغې نه پس تا سره صرف یو آپشن دی چې سیویلینز استعمال کا په ډیپلوماسي کې. فی الحال خو مونږ سیویلینز مخیال نه دي استعمال کړي, علما استعمال کا حضرت علماء نه مونږ کوشش کړی دی. نور د وجنه سپورټسمین استعمال کا, د میډیا استعمال کا, د څومره د کلچرل لینکیجز کې دي دا استعمال کړي او طالبان چې کوم دلته مدارس پاکستان کې هغه تر لینک هغه استعمال کړي. لکه نون تور ټریک 2 او ټریک 3 چینلز باندې الته کې مونږ دا شوی نه کولای شي ځکه چې اوریجنلی تاسو ته خبره وکړه چې ټي ټي پی یا افغان طالبان یا پاکستان کې د کوم هارد کور جس موږ وته فندامنټلیست مسلم دي دا ټول روټ یو دی, هغه مدارس چې کوم روټ کې هغه یو دی. نو دغه چینل استعمال کولو سره د نه علاوه بل ماته ده په نږدې ورځو کې سهل نه ښکاري. ډاکټر صاحب تاسو وایي چې علما استعمال کې یا دلته سیویلین چې کم دي که تاسو کتلی چې کله د مذاکراتو د عمل روانو نو د دلته نه په ډېر غټه کچه باندې چې کم دي نو علما هم تلیو, قبایلي مشران هم تلیو, دغه رنګ چې کم خلکو د هلته کې موجوده چې کم افغان اتھارټیز دي د هغې سره څه قسمه هم لینکس وو یا څه رابطې وي نو هغه ټول خلک لړه هلته کې او هغه ټول آپشنز پاکستان اگزاسټ کړه خو هغه یو هم کامیاب نه شو. که تاسو وګورئ تقي عثماني صاحب دي لړه هلته ول هغې ډېر درناوی ورکړه خو چې واپس راغله ټي ټي پي په معامله باندې هغې چې کم دی نو د هېڅ قسمه کوتو کمپرومایز کولو ته تیار نه دي. نو دا بیا تاسو څه ګڼئ چې لکه بس موږ طرف نه غلطي دا وه چې بس یو پیره دا خلک لړو بیا هغې نه پس موږ وایو چې نه څه نتیجې رانه لمونږ ودرول لکه دوباره هم پکار دي که نه د دغې خلکو نه علاوه نور هم داسې چې کم دلته کې څو آپشنز دي هغه موږ ته ایکسپلور کول پکار دي. نو ګوره اوس زه تاسو نه یو دا سوال کوم د علما چې کله واپس راغلو په دې باندې د علما چېرته کنونشن, چېرته سیمینار, چېرته میډیا ټاک, چېرته جرګه وشوه چې مونږ ته عام خلکو ته هم پته ولګي, تاسو ټي وي والا ته هم پته ولګي یاره دوی مطالبات ته وړي وو د هغو سره جواب کوو او هغه مونږ ریسرچ میتھډالوجي په بیس باندې دا شی سټډي کوو چې مسله څه ده. خامخا چې دوی لاړو هغه راغلو نو دوی به څه ډیمانډز وړي وي هغو به څه جواب ورکړي وي د هغه ساینټیفیک انالیسز وکړو که نه هغې باندې مونږ غور و فکر وکړو د هغې حل راوباسو. نو کسان لاړو کسان راغلو هغه مطالبات او نه منل نو خاموشي ده. نو لکه مونږ ته د دې پته هم نشته چې هغو هلته کې ډسکشن څه شوي دي د هغو جواب څه دی او هغې نه علاوه تاسو وایي چې نور آپشن ولې نشته. زه درته وایم چې د پرایویټ چې کوم د کاروباري خلک ته افغانیان چې کوم په لاهور کې کاروبار کوي, په کراچۍ کې کاروبار کوي, په پېښور کې کاروبار کوي, هغه اوریجنلی افغان ریفیوجیز دي خو په ریفیوجیز کې لږ ښه ریفیوجي هغو د اکنامک سټیټس په پاکستان کې ښه دی هغه استعمال کوي. داسې نور لکه داسې افغانیان دي پاکستانیان دي چې هغه بهر ملکو کې په دوبۍ کې په سعودي کې هلته کې ډېر غټ اثر رسوخ لري او هغو هلته کې دوستیانې دي هغه استعمال کوي. او مونږ بل برادر ملک هم استعمالولی شو څنګه چې قطر په د امریکا او د طالبانو په منځ کې رول ادا کړو ولې پاکستان او افغان طالبان منځ کې که څه ډس اګریمنټ دي نو مونږ تھرډ مسلم ملک ولې نه شو استعمالولی. نو آپشنز ډېر دي. ګوره ډیپلوماسي کې همیشه لمونږ آی آر کې یو ټرمینالوجي دغه وایي چې که څه ډېر جنګونه مو کې اخر به بیا مسلې حل په خبرو او په ټیبل باندې راځي که نه. بالکل تاسو خبره ټیک ده خو ځینې خلک داسې وایي چې لکه تاسو څنګه ووایې چېرې هغه افغانان دي دلته کې یا نور ګاونډي هیوادونه یې زموږ تاسو ذکر وکړو خو ځینې خلک دا رایې لري ډاکټر صاحب چې افغان چې موجوده کم چارواکي دي یا افغان طالبان دي امارت اسلامي د هغې چې کم چارواکي دي دا غیر ذمہ دار خلک دي د خپله خبره په هغه ورسره معنی خو ټیک د خبرې هم کوي او بیا هر څه کوي بیا هغې وایي چې هر څه ټیک دي که خپله خبره نه بدله خبرې نه هغې منلو ته تیار نه دي. د هغې غټ مثال خلک دا ورکوي چې 20 کاله هغې په خپل ملک کې چې کم
جنگ کو کم خلق هغي چې کم دی نه په هغه جنگ کې د هغې خشاک شو هملته خپل افغانانو چې هغه جنگ کې چې کم دی نه وجلې کېدل او هغوی کول چې لکه یاره مونږ چونکې دا کار دی او دا مونږ کوو مونږ به خپل هدف بل د هغوی یو مایند سیټ جوړ شوی دی چې کله پاکستان ته خبر راشي نو هغوی وایي چې نه مونږ خو امریکا نیټو 250 ملکونو ته شکست ورکړی دی نه دې د وجې نه مونږ باندې پاکستان یا بل ملک چې کم دی پریشر نه اچوي نو داسې ځینې افغانان هم دا رایه لري چې یاره هغوی ډېر ذمه دار نه دي چې لکه ذمواري پرې څوک واچوي او هغوی هغه ذمواري په سر واخلي چې یاره د ګاونډیتوب یو ذمواري ده دا یو ګلوبل ویلیج دی په دې کې چې په یو ملک کې اوسې نه ته به د یو ملک په حیث باندې د یو د هغه چارواکو ذمواریاني هغه نه مني هغه څیزونه غټ مثال چې کم دی نه هغه د زنانو تعلیم دی یا د آل انکلوسیو ګورنمنټ خبره ده یا نورو خلکو ته چې کم دی نه په حکومت کې ځای ورکول هغه یو خبره نه مني نو په داسې سچویشن کې خو که دغه قسمه ایفرټس کېږي هم نه د هغې څه فایده نشته بیا ګوره مایوسي او ناامیدي خو نه ده پکار خو دا یو مسله شته ده هغې مسله ته ورته وایي چې ضدي دي یا خبره نه مني خو زه وایم که اصل مسله هغو بله ده تا ته په اول کوېسچن جواب کې ما ووایي چې افغان ګروپس چې کوم دي طالبان دا مختلف ګروپس دي دوی کې د مختلفو ضلعو خپل امیران دي دوی کې د خپلو صوبو خپل امیران دي د دوی یو ډېر لکه مشکل خپله کې جوړ دی دوی کې نیم هارډ کور دي نیم پکې لږ ایجوکیټډ دي نو دوی غټه مسله دوی زیات سینسیټیو دي ته دي چې چېرته مونږ کې خپله بګاډ رانغلو که په خپله کې طالبانو کې بګاډ راغلو نو دوی به خپله کې یو بل سیول وار په افغانستان کې شروع کړي نو لکه دا مسله بالکل صحیح ده چې دوی لکه په یو خبره باندې هغه سړی کنونس کولی نه شي خو ګوره دا ډیپلوماسي کې دا کنه دا ډېر یو وسیع فیلډ دی دې کې ته وار شارټ اف وار دام کولی شي چې افغان طالبان پهله خو د دې نوبت نه دی راتلل پکار خو که دا نوبت راشي نو ته افغان طالبان باندې دا پریشر کولی شي چې هغو ټریډ ته روکه وکړي دا موږ امبارګو ورته وایو د هغه دلته کې څه ټریډ سامان وي هغه ته وکړي هغې نه علاوه ځکه چې افغانستان یو لینډ لاک کنټري ده هغه ډایرکټ سمندر سره خپل هغه نشته ده نو هغه کاروبار کولو دپاره پاکستان باندې انحصار لري ایون انډیا سره چې کوم ټریډ کوي هغه هم په پاکستان په ترو کوي نو ته لږ ډېر پریشر په اچولی شي خو کې نقصان دا دی چې افغانیان آلریډي ډېر زیات په کرایسس کې دي او که بره نه پاکستان د ټریډ پابندیان هم په ولګوي نو هغې سره به نور هم د کامن افغاني به لکه نور هم سفر کوي دا شیونه به ټول ته مایند کې سیدی او هغې نه پس په خپل کوشش جاري رهلی ځکه چې د ډیپلوماسي دا دی کې یو آپشن ختم کېږي بل راځي بل ختم کېږي بل راځي ملټري آپشن دپاره به ډېر لیټ دی یا په پاکستان کې اپریشن یا هلته کې بارډر ایریا کې اپریشن دې سره به حالات ته پته ده افغان طالبان هم اوسه پرې ډیورینډ لاین ستا بارډر نه مني په ډیپلوماټیکلی هغو دا شی ریکګنایز کړی نه دی نو که ته هلته کې څه داسې څه لکه لږ خبر ونه کړي او دغه آپشن طرف ته لاړ شي نو دې نه مونږ آلریډي اکانومي خرابه ده زمونږ ملک کې نوره مسایل ډېر دي نو انډیا طرف ته زمونږ فرنټ خپل کولاو دی دلته به یو بل فرنټ کولاو شي نو دا ټول به ورته سمبالول ډېر ګران شي که نه نو زه دا وایم چې لږ په اوږده سره به ورته زمونږ ملک راځي او لږ ډیپلوماټیک آپشنز به ټول ایگزاسټ کوي استعمالوي به ډاکټر صاحب په دې موجوده صورتحال کې دا ټول د پاکستان سیکیورټي که تاسو وګورئ او که د افغانستان سره تعلقات وګورئ یا د افغانستان موجوده چې کوم هغه یو سچویشن جوړ شوی دی په افغانستان کې هغې باندې تاسو نظر واچوئ بیا په داسې دې وخت کې په دې ریجن کې د ټولو نه غټ ملک چې کم دی یا ډېر اهم ملک چې کم دی نه هغه چین دی د چین هم د افغانستان سره بارډر چې کم دی جنګېدلی دی یا بارډر یې لګېدلی دی ورسره شیډ بارډر یې دی ورسره د چین کردار تاسو څنګه ګورئ یو فورم هم جوړ شوی دی د دریو ملکونو د افغانستان پاکستان او د چین په دې موجوده صورتحال کې تاسو د چین کردار څنګه ګورئ هغوی خپل تیر ورځو کې به تاسو کتلي چې هغوی خپل سفیر ولیږه فل لومړني ملکو چې کم هغوی فل فلیج سفیر چې کوم دی نه هلته تعینات که او هغه هلته کې ذموارۍ ترلاسه کړې دا په داسې وخت کې چې هلته کې د چترال حمله شوې وه چترال نه اخوا چې کوم دی واخان کوریډور دی تقریبا اخوا بیا د هغې نه په 100 کیلومیټره کې بیا چین شروع کیږي نو په دې موجوده صورتحال کې امریکا تللی دا یو بین الاقوامي طاقت دی د لرې نه ورته ګوري خپل انټرسټ ته ګوري خو دې وخت کې چې کوم په دې ریجن کې غټ پلیر دی نه هغه چین دی او د چین کردار تاسو په دې خاص صورتحال کې څنګه ګورئ پاکستان کې د هغوی ډېر غټ انویسټمنټ هم دی د سی پیک په شکل کې نو دې ټولو څیزونو کې تاسو د چین کردار ته څنګه ګورئ
چې د چین ډېر اهم کردار دی جی. پرون زما اول خو خیر ټویټ ورته خلک ایکس وای ایکس شو کنه، په ایکس کې ما د چین سفیر چې کوم افغانستان د برادوی ډیزیګنیټ کړی دی دغه یو ټویټ مې کتلو، نو هغه د سره د افغانستان انټیریر منسټر سره ملاقات کولو او ټویټ کړی چې موږ ډېر ښه اکنامک پلان دی افغانستان لپاره، موږ د دوی پولیټیکل میټرز کې یا لوکل د دوی چې کوم انتظامات دي کې موږ هیڅ انټرست نه لرو، دا د دوی لوکل مسله ده. څنګه چې ډیپلوماټیک لینګویج وی په هغه کې هغه لکه یو ټویټ کړی، نو ما ته هغه ټویټ نه ډېر یو زبردست قسم ته وایب راوړو چې ګوره چاینا کې کتا سو زمونږ دا خیال وي چې چاینا زمونږ پارټنر دی، نو چاینا په افغانستان باندې پولیټیکلی سرول ادا کوي او دا پاکستان مطلب چاینا افغانستان سره حل کوي، نو دا د چاینا اوورال فورن پالیسی نه ده. هغه ډایرکټلی کله ایون کې په خپل د پولیټیکل کوم میټرز دي دی هغه هم ډېر ډیپلوماټیکلی ډیل کوي، نو د بل ملک معاملات کې بالکل عمل دخل هغه نه لري. البته یو شای ضرور کېدلی شي چې د زمونږ چې کوم پروجیکټ دی سی پیک دی یا د نه علاوه نور چاینا سره زمونږ کوم پروجیکټ دی هغه پروجیکټ کې افغانستان یو سټیک هولډر جوړ کی هغه پکې شامل کی، نو چې کله د زمونږ دروړو ملکونو انټرست یو شي نو بیا هغې کې به یو ملک بل ملک ته دا وایي چې یاره دا یو مسله ده، د دې مسلې وجې نه زمونږ دومره دروړو ملکونو دا نقصان کېږي، د ټریډ کمپرومایز کېږي، نو هغې نه پس لکه طالبان یو حد رسې مونږ کنوینس کولی شو چې هغه، خو بیا هم مسله هغه ده لکه تاسو ته چې ما اوله کې ووایي چې ټي ټي پي او افغان طالبان زمونږ مین مسله خو دغه ده که نه چې پاکستان دا وایي چې ټي ټي پي خلاف د افغان حکومت چې کوم د ایکشن واخلي، د دې دا کله هم نشي کېدلی ځکه چې دا که وشو نو افغان طالبان په خپله کې بګړاو شي. د دې مسله دا ده چې د ټي ټي پي چې کوم ډیمانډ دی هغه نیوټرلایز شي. د ټي ټي پي چې کوم وجه نه پاکستان سره کوم مسایل کوي هغې چې کوم ډیمانډ دي هغه ساینټیفیکلی ډاکټر صاحب تاسو اخیری پوښتنه مې ده، تاسو د موجوده چې کوم په افغانستان کې حکومت د افغان طالبانو په پاکستان کې دلته کې یو حکومت دی او د هغې یو موقف د دې وخت کې څنګه چې تاسو ذکر وکړو د ټي ټي پي او هغې ویلنګ نه دي چې د ټي ټي پي خلاف کاروایي وکړي، په داسې صورت کې په راتلونکي کې په مستقبل کې تاسو ګورئ چې د دواړو ملکونو ترمنځ به تعلقات ښه طرف ته لړ شي، ښه اړخ ته لړ شي، که هغې د ټي ټي پي خلاف کاروایي نه کوي، کوم چې تاسو هم وایئ چې لکه د هغې داسې د دواړو ترمنځ داسې تعلقات دي او هغه ډېر زاړه هم دي، تاریخي هم دي، کلتوري هم دي، اسلامي هم دي، نو په دې صورتحال کې تاسو د دواړو ملکونو ترمنځ مستقبل څه ګورئ؟ یاره زه خو چې پاکستان کې نن سبا کوم حالات ګورم، پرون ما یو ټویټ وکتلو د طاهر خان صاحب والا چې په سبزي منډي اسلام آباد کې 800 افغان باشندې زمونږ ایجنټانو ونیولې، هغې نه علاوه د هغو بارډر زمونږ ټریډ دپاره بند دی او افغان طالبان دا یو کلیم کړی و چې د واګا بارډر کې د دوی یو ټرک انډیا ته تللو ټریډ په هغه هلته کې چې اوس وځولو، نو دغه شیونه چې زه ګورم نو هغې نه علاوه یو بل ټویټ ما وکتلو پرون چې 8000 افغان سټوډنټس ته د انډیا حکومت سکالرشپ اعلان وکړو، نو دا شیونه خو ما ته لکه ښه طرف ته نه غږي ځکه چې ما ته اول ووایي چې جذبات نه به دې کې کار نه اخلي، د ټول معاملې به ډېر تحمل سره کوي، نو ما ته لګي چې زمونږ ادارې جذبات نه کار اخلي ځکه چې دلته طالبان افغان خلاف کریک ډاون شروع دی، هغه دړه دړ جیلو ته او څه واپس افغانستان ته لګي، نو دې سره خو دا خو یو قسم ته حالات خراب دي، نور هم خرابوي، نو لکه که دغسې حالات روان وي نو دا به یو نوه فرنټ پاکستان دپاره وي، یو چیلنج به وي ځکه چې نور ملکونه منځ کې راځي، انډیا به کوشش وي چې څومره پاکستان سره د افغان طالبان حالات خراب شي نو دې فایده ظاهره خبره ده انډیا ته، د انډیا آلریډي په افغانستان کې دومره وسیع انویسټمنټ کړی دی، هغه لکه دا ملکونه خو آزاد دي که نه فارن پالیسي کې، انډیا دوباره افغانستان کې خپله ایمبیسي بحال کولی شي او هلته کې د څومره معاملات کولی شي، نو زمونږ خو آلریډي اول هم اشرف غني ګورنمنټ کې زمونږ دغه یو ګیله وه چې افغانستان پاکستان خلاف استعمالیږي، نو هغه شي طرف ته زمونږ بیا راتللو خطره شته ده، خو بیا هم لکه یو امید دا لرل پکار دي چې زمونږ کلچر سیم دی، ریلیجن مو سیم دی، ریجن مو سیم دی، د دوی په مونږ باندې ډیپینډنسي ده، مونږ پارشلی په دوی باندې ډیپینډنسي ده، نو الله دا وکړي چې ریشنل څوک پکې راشي پالیسي میکر دواړو طرف ته او دا مسلې په ټیبل باندې حل کړي. صحیح شو ډاکټر صاحب، ډېره مننه، تاسو ډېر تفصیلي خبرې وکړې، مونږ غوښتل هم چې د انټرنیشنل چې کوم ریلیشنز دي چارې دي د هغې حوالې سره د پاکستان او افغانستان چې کوم تعلقات دي هغې ته وګورو او هغې باندې خبرې وکړو. ډاکټر صاحب په مختلف اړخونه د افغانستان سره چې د پاکستان کوم تعلقات دي په هغې باندې هغې رڼا واچوله. کتونکو پروګرام کې وخت شوی د وړې شانتې دمې دمه اخلو، واپس راځو. پروګرام کې یو وارې بیا هرکلې د دمې نه وړاندې موږ خبره کوله ډاکټر
ساجد اقبال خټک صاحب سره هغوی سره د افغانستان حوالې سره په خاصه توګه باندې خبره کوله چې څنګه پاکستان دغه تعلقات چې کوم دي نه دا ښه کولی شي. د پاکستان افغانستان چې کله موږ خبره کوو د موجوده چې کوم دی هغه راتلونکي کې د ټول نه موضوع تن چې کوم دی هغه د پاکستان افغانستان لپاره پخوانی سفیر منصور احمد خان صاحب دی او هغه دا وخت زموږ سره په کال باندې موجود دی، ټلیفون د لارې موږ سره دی، هغې نه به پوښتنه کوو چې دا تعلقات څنګه کېږي. منصور صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیے. جی بہت شکریہ. پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ جو ریسنٹلی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ چین نے اپنا ایک فل ٹائم سفیر جو ہے وہ افغانستان کے لیے تعینات کیا ہے، اور ہمارے تعلقات جو ہے وہ اگر ہم دیکھ لیں تو شروع کے دنوں میں بہت بہتر تھے، ابھی تھوڑے سے حالات جو ہے وہ ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہمارے خراب ہوئے. تو یہ اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ چین نے ایک فل ٹائم ایمبیسیڈر جو ہے وہاں پہ باقاعدہ تعینات کر دیا، کسی اور ملک نے نہیں کیا، نہ ان کے جو باقی ایران ہے، پاکستان ہے یا دیگر سینٹرل ایشین ممالک ہیں، نہ کسی اور ملک نے، بلکہ چین سب سے بڑا اس وقت اسٹیک ہولڈر ہے اس ریجن میں، انہوں نے اپنا فل ٹائم سفیر بھیجا ہے. جی یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ 2021 میں جب یو ایس اور نیٹو کی فوجوں کے نکلنے کے بعد اور طالبان نے جب ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد ہماری توقع یہ تھی، پاکستان کی توقع یہ تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے دیگر ہمسایہ ممالک ہیں، 6 ہمسایہ ممالک مل کر افغانستان کو نارملائزیشن، افغانستان کی دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ اور افغانستان کی حکومت جو ہے اس کے ساتھ ایک ایسے ڈائلاگ میں جائیں گے جہاں پہ افغانستان کی حکومت کی ریکگنیشن بھی ہو اور افغانستان کے مسائل حل ہوں، اور ساتھ ہی جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک میں بھی اسٹیبلٹی کا باعث بنے. لیکن بدقسمتی سے کچھ مسائل ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس طرح سے حل نہیں ہو سکے جن کی توقع تھی. اس 2 طرح کے بنیادی مسائل ہیں. ایک تو کراس بارڈر ٹیررزم یا تحریک طالبان پاکستان کا ایشو ہے، ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ، ٹی ٹی پی کا ٹیررزم، ٹی ٹی پی کے فائٹرز افغانستان میں بھی موجود ہیں اور وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں ان کے سیل. تو جو پاکستان میں ٹیررزم کی ایک ویو چل رہی ہے، یا کبھی بلوچستان کے بارڈر کے تھرو بھی پی ایل اے وغیرہ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں جو رکاوٹ آنی تھی یا ان کا تھمنا تھا وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا جس طرح ہم چاہ رہے تھے. اور دوسرے جو طرح کے ایشوز ہیں جس میں ٹریڈ ہونا، تجارت ہونا، بارڈرز کے اوپر آنا جانا لوگوں کا، اس میں بھی اس طرح سے پیش رفت نہیں نظر آئی، اور ہم نے دیکھا بھی طورخم بھی بند رہا کافی دنوں کے لیے. تو میرا خیال ہے جو پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کو ضرورت ہے کہ وہ ایک ایسے ڈائلاگ میں جائیں جس میں وہ ان دونوں طرح کے مسائل کو حل کریں اکٹھے، اور تاکہ دونوں ممالک اقتصادی ترقی کی طرف جا سکیں، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو سکیں. اب جو چین نے یہ جو اسٹیپ لیا ہے یہ ایک بڑا اسٹیپ ہے، جب انہوں نے اپنا فل سائز امبیسڈر کو وہاں ڈیزگنیٹ کیا ہے. اس سے یہ سگنل بھی ملتا ہے کہ ہمسایہ ممالک آہستہ آہستہ اور ریجن کے ممالک افغانستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنا چاہیں گے. میرے خیال میں کہ اس کا پاکستان کی ایک پالیسی ہے کہ جب ریکگنیشن سے متعلق تو پالیسی یہی ہے کہ جب تک تمام ممالک ریجن کے اندر کنسنسس نہیں ہوتا اس تک ریکگنیشن کے لیے انتظار کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگیجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. افغانستان کی حکومت کے ساتھ ایسی انگیجمنٹ جو ٹرسٹ بیسڈ ہو، جس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتبار اور اعتماد کا حصہ ہوا. میرا خیال ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے اور آہستہ آہستہ حالات کو نارملائزنگ کی طرف لے کے جانا چاہیے. جی منصور صاحب، یہ جو افغان طالبان کی طرف سے یا عام طور پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے تعلقات خراب ہوئے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اس میں افغان جو عبوری حکومت ہے وہ یہ ایک گلہ کرتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ ہمارے پاکستان کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات ہیں
تو ان کو ایٹ لیسٹ ہمیں ایک ریکگنیشن دینی چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے ہماری حکومت کو. جیسے چین نے ایک سٹیپ لیا ہے تو اسی طرح پاکستان کو یہ پہلے لینا چاہیے تھا. اور دوسرا یہ کہ جو ہماری 90s میں حکومت تھی اس کو بھی تسلیم کیا تھا، تو ابھی بھی ہم جو ہے ہماری حکومت کو تسلیم کرے. تو اگر یہ ریکگنیشن والا مسئلہ حل کر دے پاکستان، اگر یہ بات ان کی مان لے، تو کیا پھر تعلقات بہتر ہو سکتے، اور خاص طور پر پھر افغان حکومت جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے گی اس کے بعد؟ دیکھیے 2021 میں جو آن گراؤنڈ سچویشن تھی یا جو معروضی حالات تھے، اس میں میرا خیال چونکہ ساری دنیا، انٹرنیشنل کمیونٹی، سارا ریجن افغانستان سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ وہ انکلوسیو حکومت کی طرف جائیں، وہ ہیومن رائٹس کو امپلیمنٹ کریں، خاص طور پہ جو لڑکیوں کی تعلیم کے مواقع جس طرح وہاں پہ کم ہیں ان کو مہیا کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک ڈائلاگ سے شروع ہی ہو سکتا تھا. اور جیسا میں نے کہا کہ پالیسی یہ تھی، اور زیادہ تر ممالک کی یہ پالیسی ہے ریجن کے اندر بھی، کہ جب تک ایک ریجنل لیول پہ کنسنسس نہ پیدا ہو جائے فارمل ریکگنیشن کی طرف جانا مشکل ہے. ابھی چین نے بھی فارمل ریکگنیشن سے شارٹ ایک اسٹیپ لیا ہے جس میں انہوں نے اپنے ایمبیسڈر نے وہاں کریڈینشل پیش کیے ہیں. فارمل ریکگنیشن کا پورے چین نے بھی اعلان نہیں کیا. لیکن میرے خیال میں بہت ضروری چیز ریکگنیشن سے بھی زیادہ یہ تھی کہ دونوں ممالک ایک ڈائلاگ میں رہیں. بہت عرصہ ہو گیا، پچھلے 20 یا 25 سال میں پاکستان اور افغانستان کا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ڈائلاگ اتنا پائیدار نہیں ہے. پچھلی حکومتوں کے دوران بھی ہمیں ایک دوسرے سے شکایتیں رہتی تھیں. اب طالبان کے آنے کے بعد بھی کوئی اس طرح کا ایک کنسسٹنٹ پائیدار ڈائلاگ نہیں ہے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک ڈائلاگ اسٹیبلش کریں جس میں ہم تمام مسائل کو بیٹھ کے ڈسکس کریں. نہ صرف یہ کہ ٹی ٹی پی اور کراس بارڈر ٹیررزم میں ڈسکس کیا جائے، لیکن دیگر مسائل جو تجارت ہے، جو لوگوں کا آنا جانا ہے، جو ریلوے کنیکٹیویٹی ہے، ہائی وے کنیکٹیویٹی ہے، ان کو میرے خیال جب تک ہم ایک ایسا ڈائلاگ نہیں اسٹیبلش کریں گے دونوں ممالک کے درمیان، اس وقت تک ہم دونوں ممالک کے لیے ایک اعتماد کی فضا قائم کرنے کا چیلنج رہے گا. اور اعتماد کی فضا دو نیبرز کے درمیان بہت ضروری ہے. میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ایک ڈائلاگ اسٹیبلش کریں، اور جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر آگے چل کے دیکھا جا سکتا ہے کہ نارملائزیشن کس طرح ہوتی ہے، ریکگنیشن کی طرف کس طرح حالات پیدا ہوتے ہیں. منصور صاحب، آپ نے کہا اعتماد کا فقدان ہے. پاکستان الزام لگا رہا ہے، یا پاکستان جو ہے ان کا موقف ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ افغان عبوری حکومت ہے، موجودہ جو ان کی حکومت ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے جو یہاں پہ متقی صاحب آئے تھے ایک 3 روزہ دورے پر، اور یہاں پہ جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کچھ وعدے کیے، اس میں خاص طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں گے، ان کو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. وہ وعدے وہ پورے نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کہہ رہے کہ اس وقت ہمارا سب سے جو ایک بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو ہے افغانستان کے ساتھ وہ ٹی ٹی پی کا ہے. ٹی ٹی پی کے معاملے پہ وہ بالکل جو ہے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایسے میں پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے، کیا کرنا چاہیے، اعتماد کیسے بحال کریں؟ کہ میرے خیال میں ملٹری آپشن تو موجود نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی اس بارڈر کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان حالات جو ہیں بہت کشیدہ رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ خطہ جنگ کا شکار رہا ہے پچھلے 40-50 سال میں. تو میرا خیال ہے کہ مزید کسی ملٹری آپشن یا کوئی ملٹری سولوشن تو ان ایشوز کا ہے نہیں. اس حد تک ضروری ہے کہ دونوں ممالک اپنی سوئل کے اندر ٹی ٹی پی کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن اس کے لیے بھی میرا خیال ہے دونوں ممالک کو ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے. جب پاکستان، جیسے آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی جو شکایات ہیں کہ ٹی ٹی پی وہاں کی سرزمین استعمال کرتی ہے، تو جب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے یہ معاملہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا تھا کہ دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ افغان سوئل کسی ملک کے خلاف یوز نہیں ہوگی. تو جب یہ ایشو ریز کیا گیا تھا تو افغان سائڈ کا کہنا یہ تھا کہ دوحہ ایگریمنٹ ہمارا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ہمارا یو ایس کے ساتھ ہے. جی بالکل. میرا خیال ہے اس میں یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں ایک بائیلیٹرل میکینزم ان کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے، ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ میں جانے کی ضرورت ہے جو پاکستان اور افغانستان کا ایگریمنٹ ہے، جس میں ہم افغانستان کو ان کے کنسرن
اور ان کی انٹرسٹ ایڈریس کریں اور افغان حکومت ہمارے کنسرنز اور ہماری نیڈس کو ایڈریس کرے. اور جب ہماری کنسرنز کو ایڈریس کرنے کی بات آئے گی تو لازماً TTP ایک بہت اہم کنسرن ہے ہمارے لیے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں ڈائلاگ اسٹیبلش کرنے میں کسی قسم کا تعامل نہیں کرنا چاہیے, کسی قسم کی دیر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ فائنلی ان معاملات کا حل ڈائلاگ سے ہی نکلے گا. منصور صاحب, یہ چترال کا جو واقعہ ہوا ہے, اس سے پہلے جوب میں بھی ایک حملہ ہوا تھا, اس میں افغان نیشنل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر انوالو تھے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی کی گئی تھی. پھر اس کے بعد چترال کا واقعہ ہوا. چترال کا واقعہ بہت زیادہ خطرناک تھا پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے. چترال کے واقعے نے اور اسی چونکہ یوم دفاع تھا اسی روز, پھر یہاں پہ تورخم پہ بھی ایک واقعہ ہوا کراس فائرنگ کا. اس سے دونوں ملکوں کے, خاص طور پر چترال کے دونوں ملکوں کے تعلقات کتنے خراب ہوئے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ڈیمیج ہوا تھا اور پھر اس کو کنٹرول کیا گیا افغان عبوری حکومت کی طرف سے؟ چترال کا واقعہ اور تورخم کے واقعے دونوں بہت خطرناک تھے اور ڈیمیج ہوا, لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دونوں ممالک نے اس چیز سے اجتناب کیا کہ وہ ایک دوسرے پر صرف الزام تراشی کریں اور چیزوں کو, معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. لیکن ہمیں اس میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا 20-25 سال کا تجربہ یہ ہے کہ اس بارڈر کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں, پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں بہت سارے ڈیٹریکٹرز موجود ہیں. خاص طور پہ جو گزشتہ 20 سال جو US اور نیٹو کی فوجیں موجود نہیں تھی, اس دوران میں بھارت میں اور کئی اور جو ممالک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو کشیدہ رکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے اس بارڈر میں TTP اور اس طرح کے ٹیررسٹ گروپس اور بلوچ نیشنلسٹ وغیرہ کے اوپر کافی انویسٹمنٹ کی تھی, اور کسی نہ کسی فارم میں وہ انویسٹمنٹ, چاہے وہ ویپنز کی صورت میں ہو یا فنڈ کی صورت میں, وہ جاری رہتی ہے, ابھی بھی جاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان ڈیٹریکٹرز سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے, اور ان ڈیٹریکٹرز جو ہمارے تعلقات کو انسٹیبل رکھنا چاہتے ہیں, ان کو ڈیل کرنے کا حل بھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈائلاگ, انگیجمنٹ اور اعتماد کی فضا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں معاملات کو کچھ ملکوں نے کچھ ڈیمیج کے بعد کنٹرول کر لیا, لیکن مستقل بنیادوں پر ان معاملات کو انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ایک بہت ہماگیر قسم کا ڈائلاگ ہونا چاہیے جس میں تمام ایشوز ڈسکس کیے جائیں. جی منصور صاحب, آخری سوال ہے, اور وہ بھی یہ ہے کہ مطلب جب افغان طالبان حکومت میں آئے تھے افغانستان میں, تو پاکستان میں ایک بہت امید تھی کہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات جو ہیں یہ بڑے اچھے ہو جائیں گے, اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اس سے پہلے ریجیمز تھے ان کے ساتھ جو ناراضگیاں تھی یا جو مسائل تھے وہ حل ہو جائیں گے. مگر 2 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بالکل برعکس ہوا ہے. جو اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ تعلقات تھے یا کرزئی کی حکومت کے ساتھ تعلقات تھے, اس سے زیادہ خراب ہوئے ہیں. تو ابھی آپ چونکہ وہاں پہ سفیر رہے, آپ بڑا کلوزلی ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان کے انڈر جو افغانستان ہے وہ اور پاکستان کے درمیان مستقبل میں تعلقات ٹھیک ہو سکتے ہیں TTP اور دیگر مسائل کو لے کر؟ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. دیکھیں, ایک تو مسائل وہ پیدا ہوئے جس طرح کہ کراس بارڈر ٹیررزم تھا یا بارڈر ریلیٹڈ دوسرے ایشوز تھے یا لوگوں کے آنے جانے کے, جو کہ باہمی طور پر بائیلیٹرل بیسس پہ دونوں ممالک ڈائلاگ کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. دوسرا ایک سیٹ آف ایشوز ڈفرینٹ ہے, وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے متعلق ہے. جب US اور نیٹو کی فوجیں نکل گئی تھی اور افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا, تو شروع کے چند ہفتے اور چند مہینے میں وہاں پہ انہوں نے اپنا کنٹرول اسٹیبلش کیا اور وہاں پہ امن و امان کی فضا اسٹیبلش کی. لیکن اسی دوران میں جب انہوں نے ٹیک اوور کیا ہی تھا تو انٹرنیشنل میجر پاورز نے ان کی فنڈ فریز کر دیے, ان کے ساتھ ان کے اوپر سینکشنز لگا دی, اور وہاں پہ بینکوں کے آپریشنز بھی, انٹرنیشنل بینکنگ کے آپریشنز بھی بند کر دیے, جس سے کہ ایک وہاں پہ پریشر سچویشن کریٹ ہوئی, جس میں کہ افغان طالبان کی طرف سے مختلف طرح کے ریئیکشنز آئے, جو آپ کو مختلف ہیومن رائٹس کی سچویشن میں بھی نظر آتے ہیں, یا جو ریڈیکلزم کے رائز کی صورت میں بھی, یا ایکسٹریمسٹ
فورسز کے رائز کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں. تو میرا خیال ہے بڑی ایک ایسی سچویشن ہے جس میں دونوں ممالک کو اس سارے کانٹیکسٹ کو سمجھ کے بھی آگے چلنے کی ضرورت ہے اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں یہ بائیلیٹرل مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور آئندہ چل کے ریجنل کنیکٹ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکیں گے اور پھر سینٹرل ایشیا اور یوریشیا تک بھی کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹ کو بڑھایا جا سکے گا. بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب. سابق سفیر تھے پاکستان کے افغانستان کے لیے. انہوں نے منگ سر خبریں اکڑے منصور احمد خان صاحب او اغي د افغانستان او پاکستان ترمن چې کوم تعلقات دي پاغي باندې اغي رڼا واچوله په خاصه توګه باندې غوي چې اوسم د امید شته دی چې د پاکستان او افغانستان ترمن چې کوم تعلقات دي دا خکېدي شي که یو دوانه چې کوم هیوادونه دي دا چې کوم د دوانو ملکونو ترمن د مسایل دي شخړې دي اغي ته په صحیح نظر باندې وګوري او هغې د حل کېدو کوشش وکړي نو تمه ده چې دا تعلقات په راتلونکي کې ډېر ښه شي. کتونکو دا د دې هفتې خپرونه تاسو ته اجازت غواړو. الله پامان.